یو کس د علي رضی الله تعالی عنه دروازه وډبوله وایي حضرت لږ څه پکار مې دي. هغه ورته زه خو خپله غریب یم، زه څه درکم؟ دوه څیزونه انسان د الله محبوب جوړوي. ښه، دوه څیزونه انسان د الله محبوب جوړوي. یو تقوا په حالت د نوجوانۍ کې. کوم انسان چې په حالت د نوجوانۍ کې تقوا کوي، الله وایي ما ته ډېر زیات خوښیږي. دویم صدقه په حالت د فقر کې. یو انسان غریب دی و بیا هم صدقه کوي، الله وایي دا ما ته ډېر محبوب وي. دا دوه څیزونه ما انسان د خپل ځان محبوب جوړوي. الله دې مونږ کې دا پیدا کړي. تقوا په حالت د نوجوانۍ کې او صدقه په حالت د فقر کې. ځکه چې بوډا شي بیا خو به هسې هم تقوا کې جومات کې به پروت دی، او چې مالدار یې هسې به هم صدقه کې. نو الله یو ډېر ښکلی دغه ښودلی. نو خبره مې دې پورې کوله، علي رضی الله تعالی عنه وایي زه خو خپله غریب یم، خو بیا هم کور کې چې څه ګورم ټول کور چاڼکو مودلی رابار کوم. هغه ورته حضرت ما ستا د څخه یو خبره اورېدلې ده، ماله ستا دا زوی حسن پکار دی، د الله د رضا دپاره یې ماله راکړه. دی ډېر حیران شو، الله کوم امتحان کې د ګیر کړم. په خیرات او صدقه کې نوې خیرمار مې ولید، بچې رانه په خیرمار کې غواړي، په خیر کې بچې. علي ورته جواب کې څه وایي؟ جواب ته توجه شي. علي ورته جواب کې وایي دا بچې یوازې زما نه دی، دا د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنهم دی. هغې نه تپوس کوم او که اجازه وکړه نو دا د الله مال دی، بوزه تاله مې خیرات کې درکړی. دننه چې ورله فاطمة الزهرا ته وایي یو عجیبه خیرمار راغلی دی، بچې رانه غواړي د الله د رضا دپاره. فاطمة الزهرا وایي دا بچې ماله الله راکړی دی، او چې د الله نوم یې اغوستی دی، د الله داسې ذات او داسې نوم دی، دا بچې مې د خدای د رضا دپاره ورکړی دی، بار کوئ چې بوزي یې ټول شوق سره. سبحان الله. داسې مور بچا لیدلي چې بوزه بچې بوزه، بچې خو د زړه غوښي. وایي چې حسن یې وله رابار که لاس کې نیولی دی، سترګو نه اوښکې هم بهیږي. الله حسن مال لوی کړی دی، او حسنین کریمین داسې اولاد دی. نبی علیہ السلام مبارک په نبوت والا اوږو باندې ګرځولی دي، او چا چې په نبوت والا اوږو باندې سورلي کړې ده، نبی علیہ السلام وفرمیل سیدا شباب اهل الجنه حسن و حسین، د جنت د نوجوانانو سرداران دي. زه وایم عام ماشوم نه بوزي، د جنت د نوجوانانو سردار په خیر کې غواړي. او چې وله رابار که علي جاړي، هغه ورته جواب کې وایي جاړه ما ازموده کوله، ما ستاسو په باره کې اورېدلي دي چې دا صحابه داسې قوم دی چې پیغمبر په دې کې داسې ایمان نه نباسلی دی چې دوی د ایمان او د الله دپاره مال جان څه کې اولاد هم وقف کوي. ما امتحان اغوښته، الله ته پاس کړی دننه یې کړه. ما وایي صحابه داسې خلک وو چې د الله د رضا دپاره دونه په هغې کې اخلاص و. نو نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل چې هر څه کې زما د رضا دپاره، انسان سره محبت هم کې، په لالچ به نه کې چې دنه مې فایده ده، زما د رضا دپاره. صلی رحمت نازل کې علی محمد، په محمد باندې صلی الله علیه وسلم، وعلى آل محمد، او په خاندان د محمد باندې صلی الله علیه وسلم. اللهم اے خدایا صلی رحمت نازل کی علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد، او په خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم باندې. بیا ورته وکړي اللهم اے خدایا صلی رحمت نازل کی علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى آل محمد، او په خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم باندې. یاد بشي ماشاءالله چا چې دا درود شریف درې پیرې وي، الله په 13 پیرې د اسمان نه سلام وکړو. ټول شک سره سبحان الله. داسې مجلس چې الله تاسو باندې 13 کرته سلام وکړه، بیا سبحان الله وایي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. نیکۍ ډېرې اسانې دي ګټل که نه، بس چاته توفیق الله نه نصیب کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
الله مونږ چې کوم درس زده کړو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. چا واورېده خدای د اورېدو توفیق او خدای د اورېدو صله په دنیا آخرت دواړه خدای ورکړي. داسې کتاب دی خدای ستا د محبوب کتاب دی خدای ستا د جنت ته دننه کېدو د رضا یو سبب دی. الله د دې په برکت باندې حاضر مجمع ته په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګورې. د ژمي په موسم کې خصوصا د باران موسم دی الله په دې کې به ډېر خلک په بړستنو کې په خپلو کورونو کې ملاستي. الله دا خصوصا ستا د رضا دپاره راغلي دي او ستا کور ته راغلي دي ستا در ته راغلي دي. الله د دې چې کوم قسم مشکلات دي الله مشکلات په خپل داسې قدرت باندې ختم کې. الله چا باندې قرضونه دي الله د قرض د عذاب نه خدای وساتې. قرضونه خدای په خپل داسې قدرت باندې ختم کې. د چا خپل کورونه نشته الله خپل کورونه ورته ورکې. د چا خپل کاروبارونه نشته الله خپل کاروبارونه ورته ورکې. د چا کاروبارونه کمزوري دي الله کاروبارونه کې خدای برکت واچې. د رزق باران په څنګه چې خدای ته د اسمان نه باران کې داسې الله د حلال رزق باران په د اسمان نه خدای وکې. دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځې. په دې باران کې او په دې د یخنۍ په موسم کې دي ستا کور ته حاضري کړه خدای هر یو قدم په مقابله د نیکۍ کې خدای دا قدمونه پتل د نیکۍ کې د قیامت پر ورځ باندې خدای واچې. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو تاڼو قچرو هسپتالونو بغزونو نفرتونو نه خدای وساتې. او په وخت ځن کې دنم دا کلیو په جبر او ټول شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عليك يا